دي پینډه د ټوپک په سره او هغه دا خبره ونه ته ویزان دو په لو کې به ونه ته ویزان دو وروره او پینډه ځای بنو اکثر به چریزو چریزو پینډه دی یا به جرمنی وه اب ټیمې چې خو چې براته بس زیاتر به د زنانو راوړو پټي ته ناششته به او ناششته به وه او دا نور بس خو یا سره ساده روټۍ به یو پراټې به وي دغه بنانا ډبې دي یرکه بنانا بالکل او بنانا ډبې به سره وه بنانا ډبې کریم والا بسکټ به کریم والا بسکټ بسم الله الرحمن الرحیم ظهور خان یم او تاسو ګورئ تحقیق نیوز مونږ به دغه شان دی چې به چیته کېناستو لو چې به مو کو نو ګېډۍ به م ځان ته کېښودله نو هغه روایت برقرار دی سره ټول به راغون شو او هغه ټیپ پر سره و غټ سیلونه بلو هغه به مونږ د ایسرې کې داسې راغونډ کړي وو د هغې نه به م تارونه لګولي وو خلکو به د یو بل سره اشرې کولې که نه مینه محبت وکړه زه خو ته وایم چې مینه محبت ده مینه محبت ختم شو 10% وجه څه ده چې مونږ د ځمکو په سمبالښت نه پوهېږو بل مین خبره دا ده چې مونږ صرف غنمو ته کار ویلی دی دا سبزیانې خلک کري دا خلک دا علاقه به ډېره ترقي وکړي خو مین وجه دا که دا غواګانې چا بندې کړي دا غواګانې چا بندې کړي که نه دا یوازې په دې باندې ګوره جوار پرې کرلی شي سبزیانې پرې کرلی شي دا مخکې هغه زموږ تره زوی دی دلاور خان بابو هغه پکې عاجز محنت کوي دنیا سبزیانې کړي دي او کله به څه وکړي کله به خپل محنت کوي نو هغه یو ډېر خو به خلکو چا به پکې مایلس راوست چا پکې پټي ته ډمامې راوستې وي چا څه چا په ځان سره ټیپ راوست په ټیپ باندې به کپړه کېښودې او پوه شو منګی به سره پروت و او ټیپ ته به چا ستارې لګېدلې کمیس پې ته اوستې او ټیپ ته پوه شوې ټیپونه اوس به په دې کلي کې به ځای په ځای د خلکو کره پراته وي حاجي صاحب داسې به مو شو چې لکه مونږ به د ورځې خپل لوونه وکړو د شپې چې به ته ویره کوې ضروره وي ماښام نه به راځې نو مطلب ټول همزوري به راغون شو ټول به مونږ د ورځې مو خپل وکړو د شپې به ملګري لم لاړو په هغه ورځ کې به فیورټ شی چې دی شوملې به وي ماسته به و سوچه غوړي به او د چڼې دال او چڼې دال به او دا خره به چا به چلندونه کوله کیجاوې به وي درمنځونه به جوړېدل ګوره په درمنځونو کې به خلکو شپې کولې کټونه به یې راوړي وو وایي سیلۍ به راله ویله شا به یې شروع وکړئ پردي څاروي به یې راونیسل په هغې باندې به یې غوبل کوو بسم الله الرحمن الرحیم ظهور خان یم او تاسو ګورئ تحقیق نیوز مونږ به دغه شان دی چې به چیته کېناستو لو چې به مو کو نو ګېډۍ به م ځان ته کېښودله نو هغه روایت برقرار دی سره ملګري موجود دي د ستعارف محتاج نه دي او رحیم ګل بھائی نه به پوښتنه کوو زه م راغلی یم امام د غنمو چکۍ مې جوړولې څه جوړې شوې وې غزارې شوې وې هغه مې سیده کولې داسې رالم دوی سره مې چای مسکو ګپ شپ مو ولګو او رحیم ګل بھائی چې دی نو دغه لوې څه ځای ته رسولی دی خو بس اوس وایي چې یاره په کم طرف ته وتښتم نو ما ورته ویم وروره داسې کار دی چې هغه مخامخ په شکره او بکیلا جوړه شوې ده بره کوټې ته ترې وخېږه نو وایي د دې په دې باندې هم نه خلاصېږم خبره به کوو مونږ په دې دغه باندې چې اول چې به ترېشرې وي نو د هغې به څه خوند و نن سبا چې کومې ترېشرې دي د دې څه خوند دی دا علاقه تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري چې په دې علاقه کې به چېرته د بتکي د کېښودو ځای به نه و دې ځای کې دا د دې علاقې د ټولو خلکو ته پته ده چې زموږ دا جایدادونه د دې غره پورې راغلي زموږ د دې کلي خبره کومه نو دلته کې به زموږ مشرانو به لوټه د یو بل له پاسه به یې لوټې یا ګټې کېښودې هغې ته به یې بتکۍ یا منګی به ورته کېښودې او چې لو به یې وکړو نو بیا به یې ورته ګېډۍ ودروله دا ولې چې په دې علاقه باندې د سوري دپاره څه نه او راځه چې اوس کوم ځای کې ناست یم دې ته مونږ وایو سور بودال او د دې سور بودال نه چې مونږ که څه نو مونږ الله دې وبخي د حاجي سید ولي کور چې دی هغه به ښکارېده او هلته کې به د هغه د کور مخې ته به یو چاټۍ لګېدلې وه او د چاټۍ د پاسه به ګیلاس و او دې ځای نه به مونږ تلو د هغه ځای نه به اوبه راوړلې حاجي صاحب داسې وه بېشکه څنګه چې ما نورې خبرې به مونږ د ده نه د حاجي صاحب سره به په دې باندې ګپ شپ لګو او دا د خپلو کلیوالو د خپلو ملګرو چې څوک هم مونږ ګوري نو دا یو اولډ میموریز چې دا زاړه یادونه چې دي نو هغه تازه کوو هغه وخت کې به هم لوونه کېدله کاریزې به وي نه او په هغې وخت کې څومره فرق دی स्मार्ट लिंक एंड स्काई सुपर इंटरनेट रजिस्ट्रेशन फीस 7,000 रुपए सिर्फ एक मर्तबा रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद काम का आगाज कम वक्त में इंस्टॉलेशन मजबूत और काबिल एतमाद नेटवर्क आज ही रब्ता करें और कनेक्शन हासिल करें रब्ता नंबर इसरारुल्लाह 0346 0986 467 उस्मानुल्लाह 0318 482 888 0 तारिक अहमद
030783000925. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ضرور ډېره مننه تاسو په دې لو په دې ګرم موسم کې بودال ته سور بودال ته تشریف راوړم. دا څنګه پته ده ظهور به چې دا بودال کې به مخکې دې کې به ځناور ګرځېدل په دې کې به فصل مسل نه و او دا شاړې دښتې میرې وي. نن سبا الحمدلله د الله په کرم باندې او د مشرانو په دغه باندې دا اوبه راغلې دا وله راله دا سور بودال چې دا آباد چې هغه ځمکې دي چې اوس ښه په منونو باندې په ټنونو باندې فصل کوي. مخکې دور کې خو دا کار و چې ټولې دنیا ته پته ده چې بهی مینه محبت و. نن سبا هغه مینه محبت نشته، نفسه نفسي ده نفسي ده. هر سړی په خپل دغه باندې دی پوه شوې چې څوک په لوګرو باندې څوک په خپله باندې چا وس رسي په لوګرو کوي، چا وس نه رسي په خپله باندې کوي. یو بل له څوک مدد له نه دي نن سبا. او نه هر سړی چې کوم دی خپل غم یې په سر باندې دی چې بهی زه د ټولو نه مخکې خلاص شوی او بس اوس چې کوم دی په علاقه چې کومه ده آباده شوله نو تاسو په دا ګیر چاپېر دا ونې دي سوري دي وله اوبه بهیږي او الحمدلله الله کرم دی. دا یو خبره یاده شوله مونږ به چې کله غنم هم ریبل نو دا ملګري ټول به راغون شو او هغه ټیپ په راسره و غټ سیلونه به لو هغه به مونږ د ایسرې کې داسې راغونډ کړي وو د هغې نه به هم تارونه لګولي وو ټیپ نو یو ډېر خو به خلکو چا به پکې مایلس راوست، چا پکې پټي ته ډمامې راوستې وي، چا څه چا په ځان سره ټیپ راوست، په ټیپ باندې به کپړه کېښودې او پوه شو منګی به سره پروت و او ټیپ ته به چا ستارې لګېدلې وي کمیس په ته اوستی او ټیپ ته پوه شوې. ټیپونه اوس به په دې کلي کې به ځای په ځای د خلکو کره پراته وي هغه زاړه یادونه کیسټ دور ختم شو. اوس هر سړی چې دی موبایل دونه مصروفه کړو چې وایي هر شي هغه هر څه ختم شو، دا ګړۍ ختمې کړې. اصل زیاتره به د وحیدګل کیسې اورېدې یا به د نغه د وحیدګل وي ټپې به وي زیاتره وږمه به وه دا مختلف ټپو پروګرامونه یا اکثر پکې ډېر ما په خپلو لیدلي چې ډولکۍ به پکې راوسته ډمامې به پکې پټي ته راوستې خلکو به د یو بل سره اشرې کولې که نه مینه محبت و که نه. زه خو ته وایم چې مینه محبت و مینه محبت ختم شو. حاجي صاحب داسې به مو شو چې لکه مونږ به د ورځې خپل لوونه وکړو د شپې چې به ته ویره کوې ظهوره به ماښام له به راځي نو مطلب ټول همزوري به راغون شو ټول به مونږ د ورځې به خپل لو کړو د شپې به ملګري لم لاړو. هغو دا ته خو د لونو خبره کوې ظهور به چې پخوا چې په دې کلي کې واده و دا هلکان به ټول چې دی څونه ملګري چې دا به راغونډ شو پروګرامونه د واده نه به مخکې 2-3 شپې مخکې پروګرامونه کول. اوس نه به نن ته به د ودونو ته وګوره څوک یې په ودونو کې صرف د هغه ټیم لږ ټیم پروګرام یې ډوډۍ موډۍ خوري خبره ختمه. دا پته لګي چې چا واده وشو یا چا واده و نو هغه د زندګۍ دغه هر شي نه خوند تللی دی. زمونږ د یاده شو خبره چې کله ترېشر به کېده که نه یا به داسې لو کېده نو زمونږ ډش به کم یو څیز به تیارېده. نن سبا خو ډېر د کانې پینې دي هغه وخت کې به فیورټ کم یو څیز و په هغه ورځ کې به فیورټ شی چې دی شوملې به وي ماسته به و سوچه غوړي به و او د چڼې دال او چڼې دال به غټه نه غټه خبره وه پوه شوې. او دا خره به چا به چلندونه کوله کیجاوې به وې درمنځونه به جوړېدل. مونږ هم په خر باندې د دې دی نه دا کوم دی کې چې ناست وو د دې دی نو مونږ کلي ته چې دی نو په کیجاوه باندې او په خر باندې به په لت کې به هغه به ګوره په درمنځونو کې به خلکو شپې کولې کټونه به یې راوړي وو وایي سیلۍ به راله ویله شا به یې شروع وکړئ پردي څاروي به یې راونیسل په هغې باندې به یې غوبل کوو پوه شوې نه به ابد به 3 میاشتې سیزن چلېده. اوس خو زیات نه زیات سیزن چې 10-15 ورځې کې چې اپټیمي چې سره لکه زمونږ کتونکو سره دا مونږ تاسو سره صرف دا د ګپ شپ یو ماحول هسې انټرویو نه ده او که داسې الفاظو کې غلطي کېږي نو د هغې زه د خپل طرفه م او د حاجي صاحب رړخ هم بښنه غواړم. د اپټیمي چې کې چې به چې راتله که نه نو د هغې لږ راته ووایه چې اپټیمي چې به راتله نو اپټیمي چې خو چې به راته بس زیاتره به د زنانو راوړو پټي ته ناششته به او ناششته به وه او دا نور بس خو یا صرف ساده ډوډۍ به یو پراټې به وي دغه شیزونه بنانا ډبې دي هېر که بنانا بالکل او بنانا ډبې به سره وه بنانا ډبې کریم والا بسکټ به کریم والا بسکټ نو یار ضرور به دا زندگی ده بس زندگی بدلیږي پاټه زندگی بدلیږي پوه یو بله خبره وه چې لکه زمونږ زه د خپل کلي خبره کوم زمونږ د کلي داسې اوس خو هغه بوډاګان دي څوک وفات شوي دي پینډه د ټوپک په ورسره و او دا خبره ونې ته به ویزان دو په لو کې به ونې ته ویزان دو وروره او پینډه ځای به نو اکثر به چریز و چریز او پینډه دی یا به جرمنۍ وه
او دښمني به نه وه، دا به شوقي او هغې ته به یې زونډې مچولې. هغه دا ځان سره به څاروي راواسته، څاروي به یې ځان سره پټي کې وتړلو، بیا چې به تله په ماښام کې به یې ځان سره ګوره څاروي به یې ځان سره کور ته روان کړه، غوان به یې تیار کړل د غوبلو دپاره، د یو دپاره، او د انسان نه به زیاتره د غویي په هغه کېدله، خصمانه کېده. غویه به یې لکه غویي پرې غویانو به خلک خفه کېدل ډېره. حاجي صاحب چې کله به ترېشر کېده اول خو به ما په خپله ما ته یاد چې ما د بابا سره په درمز کې شپې کړي دي، ما د هغه زندګي لږه لږه یاد شي. لکه په درمز کې فصل پروت و، کټونه پراته چې کله به شپې باد راغې نو بس په ترېشر په راشپیل به یې راواغسته، دا بادول به یې کول، خاښۍ او راشپیل هغه شیزونه ټول ورک شول. باد ته به ناست وو. هغه شیزونه راشپیل شوه، خاښۍ شوه، دا شیزونه ټول ورک شول. اوس مونږ ډېر ایډوانس شو. نو زندګي بدلېږي که نه، مخکې نوې نوې ټکنالوژي راځي. اوس ګوره لو چې کوم دی، لو په ماشین باندې شو او ترېشل شو. هغه څومره راغله که نه، دې مونږ بیل کړو. خو دې چې هغه کار به اول د یو کس دوه نو کولبې چې به مونږ به چې د ځمکې اړولې په کولبو، نو چا به له شموزو نه یو کولبه راوغوښته، چا به له ډېرۍ نه راوغوښته، یارانو دوستانو ته به یې رینګ وکړو، 2 شپږ غویان لکه کولبې به راللې وې، هغه به په یو پټي کې لګیا شو. هغه ګوره ضرور به یو بېله اوس هغه زندګي ټکټر واغسته، هغه یو بېله زندګي وه، یو بېل هغه خلکو چې به دی کولبې را ځمکه به یې اړوله، نو چې یوازې به ټپې به یې کولې او روان به و په کولبه پسې، او خپلې کور والا پسې ډوډۍ موډۍ راوړلې، نو دواړه به لکه ناشته ماشته به یې وکړله، بیا به لګیا شو. او عجز به سهار راغی، نو ماښام چې دی کور ته به ته، نو په ورځ کې به زیات نه زیات چې ډېر زیات یوه به یې کوله، نو یا به جریب کوله، یا به یې 2 کناله کوله، یا به 3 کناله کوله. داسې ډېر پکې تېز و چې 2 جریبه هم یې کړي دي.